نن موږ ډسکس کوو CVA cerebrovascular accident. دې ته موږ سټروک هم وایو. دا زموږ سره ټاپک دی د نیورولوژي پلس د میډیسن. سټروک وایي څه ته په ساده پښتو زبان کې موږ سټروک وایو فالج ته، او په میډیکل ټرمینالوژي کې دې ته وایي cerebrovascular accident یا دې ته موږ وایو سټروک. سټروک به موږ ډیفاین کوو څنګه؟ ګورئ، سټروک موږ وایو د impaired blood supply into the brain and lead to the infection of the brain cell is known as cerebrovascular accident. CVA موږ دې ته وایو چې کله د دماغو ته د وینې سپلایي کمه شي، دماغو ته د وینې سپلایي کمه شي او د هغې د وجې نه په برین کې انفیکشن وشي، دغه ته موږ وایو سټروک ورته وایو. څه ورته وایو؟ سټروک ورته وایو. څه وشي؟ سټروک زموږ سره څه شی دی؟ د امپیر بلډ سپلای انټو د برین، برین ته کمه سپلایي، برین سیل ته د بلډ سپلایي کمه رسیدل یا برین ټیشو ته د بلډ سپلایي کمه رسیدل، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو سټروک. خو سټروک څنګه د دماغو ته د وینې سپلایي کمیدل یا کمه رسیدل دا د څه وجې نه کیدی شي؟ نو دماغو ته زموږ سره وینه په 2-3 کنډیشن کې کمه ځي. د هغې وجوهات به موږ مخکې ډسکس کوو. کازینګ فیکټر به موږ وایو چې آیا زموږ سره کواګولیشن وشي یا رګ بند شي. رګ بندېدو ته په سر کې هم موږ څه وایو؟ سټروک وایو. نو چې رګ بند شي دماغو ته وینه کمه ځي. یا چې کوم دی رګ وشلېږي، په سر کې رګ وشلېږي، نو هغه ته موږ بیا څه وایو؟ هیمریجک سټروک ورته وایو. نو هغې ته موږ فالج وایو. نو د فالج بیا مختلف قسمونه دي، خو دلته موږ د فالج ټایپ ډسکس کوو. اولنی ټایپ دی د سټروک اسکیمیک سټروک، او دویم قسم دی د سټروک هیمریجک سټروک. د سټروکو 2 قسمونه دي، یو ته موږ وایو اسکیمیک سټروک او بل ته موږ څه وایو؟ هیمریجک سټروک ورته وایو. اوس مخکې به موږ ډسکس کوو چې آیا اسکیمیک سټروک څه ته وایي او هیمریجک سټروک څه ته وایي. نو اسکیمیک سټروک ته موږ سریبرل انفیکشن هم وایو. څه ورته وایو؟ سریبرل انفیکشن هم ورته وایو. ولې ورته وایو؟ چې اسکیمیک سټروک زموږ سره د سټروک هغه قسم دی چې دماغو رګ بند شي. څه وشي؟ It is due to the reduce of blood supply to the brain due to the blockage of any artery or thrombus. ګوره، اسکیمیک سټروک د سټروک هغه قسم دی چې کله دماغو ته د وینې سپلایي کمه شي، د څه وجې نه؟ رګ بند شي یا په رګ کې وینه کواګولیشن وکړي، ترمبس پکې جوړ شي، کلاټ پکې جوړ شي. نو دماغو ته زموږ سره وینه سپلای کوي. څه شی لکه وینه چې کمه سپلای کوي، نو په دغه رګونو کې څه وشي؟ په دغه رګونو کې وینه جم شي، او د دغه وینې د جم کېدو د وجې نه، د دغه رګونو د بندېدو د وجې نه، په دغه کې بلاکیج د وجې نه، یا په دغه رګ کې ترمبس جوړېدو د وجې نه چې کوم دی دغه سټروک ته موږ څه وایو؟ اسکیمیک سټروک وایو. نو اسکیمیک سټروک څه شی دی؟ د سټروک هغه قسم یا د سریبروواسکولر اکسیډنټ هغه قسم چې کله دماغو ته د وینې سپلایي کمه شي، د څه د وجې نه؟ چې آرټري بلاک شوي یا پکې د وینې یو کلاټ جوړ شوی، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو اسکیمیک سټروک ورته وایو. څه ورته وایو؟ لکه اسکیمیک سټروک. اټ از اکرینګ ډیو ټو د امپیرډ یا ډیکریز اف بلډ سپلای انټو د برین. نو دا راځي د څه وجې نه؟ یا خو څه وشي؟ سپلایي کمه شي، رګ بند شي، دغه رګ د بندېدو د وجې نه، د بلاکېدو د وجې نه چې کوم سټروک راځي هغه ته موږ څه وایو؟ اسکیمیک سټروک ورته وایو. بیا په دنیا کې د ټولو نه زیات سټروک چې نن سبا کم دی نو هغه اسکیمیک سټروک دی. 80% نه واخله 85% پورې زموږ څه په دنیا کې څه شی دی؟ اسکیمیک سټروک دی.
او دغه اسکیمیک سټروک ډیر په لارج اماونټ کې راځي، ډیر زیات خلکو ته اسکیمیک سټروک کیږي په نسبت ته هیمریجیک سټروک. اوس دغه اسکیمیک سټروک بیا موږ ډیوایډ کړی دی دوه پارټ ته، د هغې بیا دوه ټایپس دي. یو ته موږ وایو ترامبوټیک سټروک، یو ته موږ ایمبولیک سټروک وایو. د دې اسکیمیک سټروک بیا دوه قسمه دي، یو ته ترامبوټیک سټروک وایو، یو ته موږ ایمبولیک سټروک وایو. ترامبوټیک سټروک چې کوم دی موږ وایو چې ترمبس څه شی دی، د فارمیشن آف ترمبس از نون از ترامبوټیک سټروک. اوس څه وشي، ترمبس وایي څه ته، د فارمیشن ان د سریبرل آرټري لیډ ان د obstruction. څه وشي، په سریبرل آرټري کې obstruction وشي، ترمبس یو کواګولینټ جوړ شي، وینه جم شي په دغه ځای کې، یو کلاډ جوړ کړي. یو کلاډ چې کله په دغه رګ کې جوړ شي په دې سریبرل آرټري کې، دغه ته موږ څه وایو، ترامبوټیک سټروک وشي. څه وشي لکه په دغه ځای کې وینه جم شي، وینې څه وشي لکه وینه جم شي، obstruction وکړي، دغلته دا رګ بند کړي او د دغې د وجې نه کوم سټروک چې جوړېږي دغه ته موږ څه وایو، دغه ته موږ وایو ترامبوټیک سټروک. موږ وایو چې د آرټري از فاوند بای څه وشي، په آرټري کې چې کله ترمبس جوړ شي نو دغه ترمبس څه وشي، د دغه د ترمبس د وجې نه دماغو ته وینه کمه شي سپلایي، او چې وینه سپلایي کمه شي دماغو ته نو دغه ته موږ څه وایو، دغه ته موږ ترامبوټیک سټروک وایو. دویم زموږ سره قسم دی ایمبولیک سټروک. اوس ایمبولیک سټروک څه شی دی؟ فار ایگزامپل یو سړي ته څه شوی دی، هارټ اټیک شوی دی، څه شوی دی ورته، هارټ اټیک ورته شوی دی. یا یو سړي ته چې کوم دی ډي وي ټي ډیپ وین ترومبوسس ډیزیز شوی دی. دلته کې هارټ اټیک شوی دی او هغه له موږ اس کې ورکو، دغه کم کلاډ چې جوړ شوی دی د وینې، دغه د دې زړه د آرټري نه لاړ او د دماغو په یو رګ کې ونښته، نو دې ته موږ څه وایو، ایمبولیک سټروک. د یو ځای نه بل ځای ته دغه کلاډ منتقل شو، دې سټروک ته موږ څه وایو، دې ته موږ ایمبولیک سټروک وایو. یا ډي وي ټي شوی ده، ډیپ وین ترومبوسس شوی دی، فار ایگزامپل په پیریفرل ریجن کې ډیپ وین ترومبوسس شوی دی او د هغې میډیسن دی یوز کړو او د دغه ډیپ وین ترومبوسس د پیریفرل ریجن نه دغه کلاډ لاړې او دا ستا په دماغو په رګ کې obstruction وشو، دغه ته بیا موږ څه وایو، دغه ته موږ ایمبولیک سټروک وایو. نو د اسکیمیک سټروک موږ دوه قسمونه ویل، یو موږ ویلو چې یو زموږ سره څه شی دی، ترامبوټیک سټروک دی، او یو زموږ سره څه شی دی، ایمبولیک سټروک دی. اوس د دې کازینګ فیکټرز چې دي، د څه سیزن نه دا اسکیمیک سټروک د څه نه راځي. یو خو اسکیمیک سټروک یا سټروک زموږ سره راځي د څه، دا راځي د اتیروسکلیروسس نه. څه وشي، رګونه جم شي، د سریبرل آرټري بلاک شي، دغه آرټري بند شي، دغه آرټري د بندېدو د وجې نه چې کوم دی، یو خو دا راځي. یو چې کوم دی ترمبس جوړ شي، کلاډ فارمیشن وشي په رګونو کې، څه وشي، کلاډ جوړ شي. یو اتیرو ترمبو ایمبولیزم وشي، د یو ځای نه بل ځای ته څه وشي، ترمبس لاړ شي، ټرانسفر شي د یو ځای نه بل ځای ته. دویم راځي د هارټ ایمبولي نه، کېدای شي ایم آی شوي، د ایم آی د وجې نه ستا د زړه نه د رګ نه کلاډ لاړ شي او د سر په رګونو کې دې ونښلي، نو د دې د وجې نه چې کوم دی موږ ته څه کېږي، د اسکیمیک سټروک. کازینګ فیکټر له راځو چې یاره سټروک د څه وجې نه راځي، سریبرل واسکولر ایکسیډنټ د کم وجوهاتو نه موږ ته کېدای شي. د دې ریسک فیکټرز څه دي، نو د ټولو نه زیات ریسک فیکټر چې کوم دی په ایشیا کې نو هغه هایپرټنشن دی، بلډ پریشر های کېده. چې چا بلډ پریشر های شي نو ستا د سر رګ شلېدی شي، یو کازینګ خو دا دی. دویم چې کوم دی زموږ سره سموکینګ دی، د سموکینګ د وجې نه هم زموږ سره څه کاز کېږي، سریبرل واسکولر ایکسیډنټ کاز کېږي. فار ایگزامپل سموکینګ کېږي، کاربن موناکساید لاړې، نیکوټین لاړه، یا زموږ سره د ټارک او نیکوټین د وجې نه چې کوم دی زموږ رګونه راتنګېږي، الاسټیسټي ختمېږي. نو د رګونو الاسټیسټي چې ختمېږي راتنګېږي، نو رګونو کې به د بلډ سپلایي کمیږي، چې د بلډ سپلایي کمیږي نو څه به کېږي، سټروک به راځي. دویم ډایبټیک ملایټس د وجې نه راځي، صحیح شوه. اولډ ایج چې څومره عمر سیوا کېږي نو د وین الاسټیسټي د آرټري د وین چې کوم دی د دې الاسټیسټي کمیږي، چې د دې الاسټیسټي کمیږي نو رګونه را یوځای کېږي او کولیپس کېږي. چې کله را یوځای کېږي نو دا بندېږي، څه کېږي، بلاک کېږي په اسانه سره، او اکسیجن او بلډ سپلای پکې څه کېږي، کمه کېږي. نو د دې د وجې نه موږ ته سټروک راتلی شي. دویم چې کوم دی
د اوبیسټي د وجې نه راځي، های فیټ لیول، های لیفټ لیول د دې د وجې نه راځي، د سټرس د وجې نه راځي، د سټرس د وجې نه هم راځي ځکه چې هلته کې زموږ سره ایفینفرین او نان ایفینفرین ریلیز کېږي، د هغې د وجې نه راځي. دریم چې کوم دی های کولیسټرول لیول، های کولیسټرول لیول د وجې نه هم موږ ته سټروک راتلی شي. خو چېرته کولیسټرول لیول ستا های شي نو کولیسټرول چې کوم دی ستا په ویسل کې چې کوم دی هغه جمع کېږي او ستا رګ بندولی شي، نو د دې د وجې نه هم راځي زموږ سره. دویم د هغه نه علاوه د کارډیک ډیزیز د وجې نه راځي، لکه مایکارډیک انفیکشن د دې د وجې نه راځي. د دې سره سره چې کوم دی اټیرو فیبریلیشن د وجې نه راځي. اټیرو فیبریلیشن د دې وجې نه راځي ځکه چې د زړه دومره پور زور نه چې دا دومره وینه دماغو ته ټرانسفر کړي، او چې څومره زور نه وینه کمه منتقل کېږي دماغو ته، نو موږ وویل چې دماغو ته د وینې کمې منتقل کېدو، د کمې ټرانسفر کېدو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سټروک وایو. نو دا زموږ سره څو ریسک فیکټر کازینګ فیکټر د څه شي د سټروک د فالج، دا زموږ سره مین فیکټر چې د دې د وجې نه فالج راځي. د چا د وجې نه؟ د های بلډ پریشر د وجې نه، د سیګریټ د وجې نه، د شوګر د وجې نه، د زیات عمر نه، د زیات سټرس د وجې نه، او د کولیسټرول د وجې نه، د زړه د بیماریانو د وجې نه چې کوم دی څه راځي؟ د دې د وجې نه راځي.